بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللہ جل شانہ دنیا کی انسان پیدا کریا او انسان من دوا قسمه حقوقی لازم کړی دي ایو ته حقوق الله یلشي بل ته حقوق العباد یلشي حقوق العباد دا دی الله جل شانہ طرفنا هر یو انسان بل انسان باندې حقوق لازم کړی دي حقوق العباد کی اټولنا اولنې حقوق زمو بیانو هغه دی والدین دی مور پلور حقوق دي مور پلور ته راحت رسول یعقوب باری کی قرآن پاک او حدیث شریفونو کی تاکید راغلیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایی صدی الله تعالی رضامندی دا دی مور پلور پر رضامندی کې دا مور پلور د ناراضی دی الله د ناراضی دا مور پلور د خفا دی الله د خفا دا او دایو فرمایلو اټول ګناونه دسی دي څه الله چوته وغوړي موفي کی سیو دی مور پلور توبولونا مور پلور څه تبای الله پوک دا ګنو د تنم مفکی او ډیر ضرب الله پوک دی سزو په دنیا کې انسان ته ورکی ابن عباس رضی الله عنهما بیان دا څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو څه چوک خپل مور پلور ته ایوی پیر دی رحمت په نظیر باندې وګوري الله جل شانه دی ته دی نظر کولو په بدله کې دیو دی حج قبول اجر وته لیږي او ورګوي صحابه کرامو وتعرض وکړو اے دی الله رسوله کایو سړی خپل مور پلور ته سل پیری ګوري اندانو دی رحمت په نظیر الله پاک بو ته سل پیری لیږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو صاحب بالکل دی کی هیڅ اشکال نشته دا الله جل شانو ډیر لوی دا او هر عیب نه پوک دا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو سپلور دی جنت دروازو نه ایوا دروازه دا بهترینا اوس ته اختیار دا ست دی دروازې حفاظت کوي او کته دا ضایع کوي ایوی پیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو کوم سړی د خپل د مور پلور حقوق په باره کې دی الله تعالی فرمون ادا کوي او هغه باندې عمل کوي نه دې لپاره د جنت دروازې کولو شي یعنی که کوم سړی د والدینو په حقوقو کې دی الله تعالی فرمانبرداری ادا کی یہ مور او دی پلور ارزوړو دی لپاره د جنت دروازې کولو شي او که صرف ای مور فرمانبردار وي یا صرف دی پلور فرمانبردار وي نو دې سړي لپاره د جنت ایوا دروازه کولويږي او چوڅ دی الله تعالی حکم کې دی والدینو نافرمانی وکړه یعنی هغه حقوق ادا نه کړلو هغه لپاره د جهنم ارزوړي دروازې کولويږي او کدی مور نافرمانی وکړه حق تلفی وکړه اصلي پر د جهنم ایوا دروازه کولويږي او کدی پلور نافرمانی وکړه ایوا دروازه کولويږي یو کاسو ته ویلو سکه مور او پلور ته باندې ظلم کوي بیا به هم دی مور او پلور خبره منو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که مور او پلور ته باندې ظلم ویلی نه کوي بیا به هم ته د والدینو خبره مانی اگر شیخو د باندې ظلم ویلی نه کوي اگر شیخو د باندې ظلم ویلی نه کوي الله جل شانه فرمایي څه تاسو رب طرف نه تاسو ته حکم دا څه تاسو الله نه مسیو د بل شي عبادت ما کې د مور پلور سره احسان کې کچیتا د تاسو په موجودګۍ کې هغه بډاګون شولو یا یور کې بډا شولو نو تاسو هغه ته اف قدر ټکا ما کوي خپل وزر هغه د پر نرم سته او د هغه تعظیم کوي خپل زنونو ته عاجزه سره یعنی ساره او ته ډیټ کې خپل وزر ته نرم کې او هغه د پر د دو کې چې الله څنګه په اکتوب کې مور او پلور د ایمودي حق خیال ستلو الله ته دغه هم خیال وستی دغه باندې هم رحم وکي نن والدینو سره څنګه سلوک کیږي اته سمو ټول ګورو او څه واجه ده اواجه ده قرآن اور حدیث نه معلوم نه یو بعضی خلک د ملګرو دی واجه نه مور پلور قدر نه کوي بعضی خلک د بچیو دی واجه نه د خپل د مور پلور قدر نه کوي بعضی خلک د خپل خزې دی واجه نه د مور پلور قدر نه کوي
هغه ته الله په خپل مقام ورکړی هغه خپل ځو کې خپل قادر کول پکور دي خنا هغه د پر مور پلور نه دی غورځول پکور بعضی خلک دا وایي چیرې مور پلور حق ده خنا خزي حق ده دا خبره ټیک ده سی خزي حق ده خزي خدای حق نه کنه څه ته کومه خبره کوي دي کې مطلب دی ته دغه دا څه ته د خزي حق پلور نه زیات غني دا مطلب نه چې خزي حق شته دا به ته پلور امور نه زیات وغني او ته پلور مور ته بالکل ورځي کورونه به لګي هغه بډه تو په حالت کې پریک دی غریبانو سوال کولو ته مجبور شي ډیر پلرون مو ګورو څنګه غریبان په دی وخت کې په سپینو ګیرو باندې چولو کې نو سی کور خې چولی خرسي یا اربانی چلی دی افسوس خبر نه ده دا حالت په تور روان دي نن د مور او پلور نه فرمانی تو وکړه هغه د خفا کړلو اندسې په سبا تو زمون شي هغه په تو دانو من خفه کوي کما تو دینو تو دانو څنګه کوي اندسې به د سره کیږي لہذا دا خبرو ډیر زیات خیال ساتل پکور دي ورنه به بو ډیر زیات پریشان وي مشر ورور پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی په بری کې فرمایي چې د مشر ورور حق وړورونو باندې د سیدا لکه د پلور حق په زمانو باندې اندا مشر ورور اټول عمر ستړي ستمنی وکي اول پلور وی کنه پلور خاص ستړي ستمنی کړي بیا دا وړورونو خشتاره پیدا ورشي دا مشر کول 2 3 4 5 لاس دا ستړي ستمنی منډي ترډي خلا زمګه خستی پټای خستا دکان خستا ګوډه خستا تو ود کړه بل ته ود کړه روشه دیر شخا بعد جامه جمو دا ټولي کړي دي به وړورونو سرستر شي ابه دي د غریون ته لوسرو چی ته مو دي پر چی کړي ته هیڅان دي کړي نه دي د باندغ نظیر باندې ګوري لکه څنګه پلور ته باندې حق ده اندسې دي مشرور هم ته باندې حق ده ای مشرور حق ده مطلب نه سبا سغات سی ته سره معنا نه جایز نه مشرور مطلب ده غیا څه قدر کولو کې به هغه ته دانو منا قدر کوي لکه څنګه پلور څه قدر کوي پلور دیوانی من جایز ده ته ویا ته به معنی لکه اوس کې مو بیان کړلو نه اندانو منا کما شروع وانی مدد خبر وږي اب ته معنی نور حقوق دي هغه ته قرآن او حدیث او په خپل پښتو در کوي هغه ته نشي خستلا خدای مشرور ته په قدر نظیر باندې قتل پکور دي لکه څنګه اولاد باندې د مور او پلور حق شته ده اندسې مور پلور باندې د اولاد هم حقوق شته دي مور پلور په ذمہ دغه دي څه بچی باندې خان اما کې دوي هغه خ تربیت وکي هغه ته اخلاق وخی نوس ته پوسټ او وخی غلط زینو نه وستی بد اخلاقی نه وستی زیاړ سپک سپوري نه وستی مسلمان بزته نه وستی بی ادب نه وستی او دی الله تعالی په لیاري کې وچی دین او د دنیا اردوړ خېګړی او وخی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي څکه کوم انسان خپل بچی ته ادب وخیرو دا دسیا لکه یو صدقه وکړه مثال په زته دا وای نن سبا ټیم سره سونی پښتو کې لکه 100 روپے صدقه وکړه او دین افضل لا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دینه لکه دی د صدقه او کې دینه زیات افضل لا کا کوم پلور خپل بچای ایوشي یعنی کوم پلور خپل بچی ته څه شای ور کوي او ټول شنو کې ټول بهترین شای څه پلور ور کوي بچی ته هغه ادب دی ادب نه خشای بل یو شای هم نشته دا اور پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ستاسو اټول ایو بل نگهبانه تاسو نه به دین نگهبانه په باره کې تپوس کیږي بچو نگهبان دا هغه نه به خپل د ملک رعایت تپوس کیږي سړی د کور نگهبان دا هغه نه به خپل د کور خزي بال بچ په باره کې تپوس کیږي غرض دا د چوک څنګه نگهبان دا هغه نه باندې نه تپوسونه کیږي افسوس خبره دا غیا سنن پلور اور مور بچایو کې خفارق نه کوي خو بچایو کې دی واجنه فرق کوي چې کدي کوم بچي خزه لغند شبور وي بیا پلور اور مور اغ بچی ته هم پسپک نظیر باندې ګوري او هغه خزه سره خاصي لنجی دي او هغه اولاد ته پسپک نظیر باندې ګوري په ټایم باندې مثال پیسو ته ضرورت وی نویر کوي کمیوار غل نویر کوي ک جمول تو ضرورت شو نویر کوي غرض دا د سهار سړی کور کې وګوري خپل لنجی بو ته پاتې ولګي ویلي اصل ویډیو واجنه چې د زوی خزه ټیک نه ده پلور زوی سره کاس کې نه کوي کوشش کوي ته څنګه درکې سره په مول یو بس په دولت یو بس په کور یو بس صرف د خزي دی واجنه نه خزي سره خپل خګړه سلوک وا کنه نو ای دی واجنه به دا خبرې کورنو کې لنجي جوړیږي بل څه یتیمون اکثر په کورنو کې
ورور مړ شي یتیم ویره د پوتی شي یتیم اوریرا د پوتی شي یا خورزه د پوتی شي یا خور د پوتی شي تخپل باندې یتیم شي خیان د سر پوتی شي ورور د سر پوتی شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د یتیم په سر باندې لوس را تیر کړلو لوس لو د سوره وختو روغلو الا پوک به اندور نکي وته ولیکي چوت یتیم وړکی یا جلکې سره خسلوک وکړلو نو دا په جنت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سې نږدې وي مو سره لکه د دوی غوتی څنګه د دوی نږدې دي نسی به دا سړی مو سره نږدې وي چې څوک د یتیمو خیال ستي نن یتیمونو مول سپوتی شي هغه وړوي مو ته دې تغل شو سره د پیسې دی نو وی ویا د زمکه د روړو په خپل نمو په ډیرو خلکو وړو بچیونه هغه وړولو زمکه ونه وړولې دا بچای یتیم وړو کدا دې پیسو کې او فلهول دونه صدقه خپل باندې نشي کوي دې خپل مولا چې جایداد ته دغه پیسې ونه هړب کیونه وی وای دا خبر مخیل نسو بالکل خوان حق پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کچې ته مو حکم کوله چوته د سجدي کولو نو خزو ته به مو حکم کړو چې خپل خوندونو ته تاسو سجدي وکې زکه خوان حق په خزي باندې د الله جل شانو مقرر کړه خو الله نه مسیو بچو ته سجدي کول جایز نه دي دی وجه نه تاسو خوان ته سجدا نشي کوله خو حق ډیر زیاته ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چوته پوس وکړلو سکومه خزه بهتره پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو فرمایي چې اخذا څه خوند دې طرف ته وګوري خوند خوشحال شي او څه کله خوند ته حکم کوي دو هغه خبره مني او د خوند خبرې مخالفت نه کوي یعنی بغیر اجازه ته د کور نه نوځي بل چو طرف ته ګوري نه او دغه مرزه خلاف کور نه کوي نه دغه د مرزه خلاف هغه پیسې سیملي نن لکه مو ته سګورو نن سبا ټیم کې خزیه ځاسې مې میډ نشته د څه پاتې وته لګي وزي مور کور په باندې باندې کله بازار کې ساره وي کله هسپتال کې ساره وي کله بل کور ته لوړ شي بل کور ته ځاسې میډ ته پاتې نه لګي صاحب خو ته نه لګي خدا حق چوته باندې مقرر کړه الله هغه وخت علی دا بتونه زبردست پوس کی دا ته د خوند په نفرمانی کې راغله او خوند نفرمانی ته چوک کوي هغه باندې الله او دغه د فرشتو او د مسلمانانو یا ټول لعنت تور باندې نن نیمه خزي په دغه خبرو کې به احتیاطي کوي څلوړوي یو طرف ته وزي په بل طرف ته نو کوم مله ته پاتې نه ولي کېدله الله ته پاتې لګي او بل خبر دغه چې د میړه کوم مرور روشي میړه کوم خور روشي یغون قدر کوي ناغو ته قدر په نظیر ګوري بلکې الټاو ته غیباته کوي څنګه روغل وګور نه میوار وړل اندسي روغلو تشتو روغلو او کوي دی خزي خپل ورور رځي خپل مور رځي خپل خور رځي تشتو رب رغلی دغه نه پاندې ویرګي سبونونه ورکوا څو ورکوا پیسې ورکوا څو ورکوا جمع ورکوا دای کلام اړه ته ونی څنن مو خور رغلی هیڅ یا نه وروړي ته شتو رغلیا نو مو خور به دسي آی مو ورور به دسي آی مو پلور به دسي آی مو مور دسي خپل ورونه خاندي داوتا اسمون ته ورسي او دی ورونه خاندي میړه ته دور غیبات ته وږي څنګه میړه غریب دي ته مجبور کی څورونو خاندو سرکاس کی نه وکی د سیندي کول پکور دا هم دی میړه په نفرمانی کې رسی او نن سبا دا بیماری خزو کې ډیر عام ده خپل ورور خپل خور خپل مور خپل پلور دا ډیر څه ای سړی ولا خور ای سړی ولا ورور ای سړی پلور ای سړی مور څنګه دی پرشتي کې څکیږي دی خزه هغه میړه ته دور وغندي صدا میړه غو سره په بده باندې وړي به خپل ماس کې دی وبل قتل یعنی نه غوړي سی وبل ور باندې وګورو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې کسوند سي سیاغو المنز نه قبليږي هغه ته نکی نه ملويږي هغه نکی پوس سره یعنی سر نه پوس نه چيږي پوس اسمون طرف ته یو هغه غلام خپل مالک نه وتختی مخکې زمانه کې غلامون ووسی چونکی غلامون شته نه څو پرې دا غلام کوړ ته واپس نه غلا د څورل منځونه نفلونه روزي زکاتونه کوي دا نه قبليږي دویم هغه خزه څنګه نه خوند خفاوي څو پرې خوند رضی نه وکړه دې خزي یو عبادت هم نه قبوله او دریم هغه کاس هغه په نشي کې ماست وي څو پر دین نشه کو زنوي شي ور پر دې عبادت نه قبليږي ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو سو کومه خزه په دې الوت کې مړه شوله چې دغه خوند هغه ناراضیو هغه به جنت ته داخليږي او یو حدیث کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله خزه 15 وخت الموز کوي او د رمضان روزي ستي او د خپل د شرمګاه حفاظت کوي او د خپل خوند اطاعت کوي جنت دروازې کې څه په کومې دروازې باندې دوه غوړي داخليدل شي د اجازه ته لہذا خوند قدر کول پکور دي او خوند قدر صرف دا نه
څه بس یغه قدر کوي خوند سره څوره خبرې تړلې شوي دي یغه کروبور ده یغه بچی دي مور پلوري دي ورونه خیان دي یغه مول ده یغه کور ده د اټولو خیال بساتي یغه کور نه بار وتل دي تو بل چو سره رابطه په موبایل باندې غږیدل د ټولې خبرې ورکې روغلې څه کوم یو غلطي کوي دا د میړه نفرمانی ده خزه هم حق لري لکه څنګه میړه حق لري د خزو طبیعت کې عموما کګوله ده معمولی غندي خبرې باندې 15 منټو کې خوندي 15 منټو کې بل چوک خوندي او 15 منټو کې زګوري سوي ورته ته الټا شولا کدا ټول کور وته ویر کی ک سنا وته روړي ک پیسې ویر کی ک جمع وته روړي ک دي زړه مطابق وته روړي خو سوي ورته ته الټا شو بیا مشکل ده چې سیاسي سره تا غرضی کی بیا به ونه خوندي اڅ عجیب غدي طبيعت لري او غام ور کې دا غد خزي کی خپل غلطي او ته نه لګي ته غلطي خیا دوت سيای هغه ایدی مرزه مطابق زنانه اکثر په دې خبر باندې خپکیږي چې موږ وانی خبر وګو هغه چې مولوی صاحب ته زنانه باندې ډېر زیات سیغاږي دا واجه دا چې موږ کوم خبره کوو دا قرآن او د حدیث پرنه کې موږ ته کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه حکمي د کړي پخته نه پیدا دي نه چونکی هغه کګاوي نه هغه کله ته صدقه کول سره هغه موت شي جوړ بنه شي لہذا زنانو حقوق شته دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خځو حقوق بیان کړی دي څنګه سره تاسو نرمي کوي ډېر تاکید فرمایله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع په موقع باندې کله خطبه یاله وای فرمایلو چې خځو په باره کې تاسو الله نه ورشه چونکی هغه تاسو په خپل قبضه کې خستی دي او د شریعت دی واجنه هغه تاسو هغه مالکون جوړ شوی نو تاسو دغه حقوق خیال ساتئ ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو چې بشکه خزي کړي پختې نه پیدا دي که تاسو هغه سید کول غوړې نشه سید کوله لہذا د کګولی سراسر هغه نه تاسو نه فخره او کچې ته سید کوي نه غو موت کې مطلب دا چې د خزه په تعلق کې او سید بینه کې دینه دا معلومه شولا چې د خزو عادتونو دا کوم دا صحیح نشي کېدله څه نه څه هغه ته تاسو خیال شي خبري کوم دوک ور کول ولا تکلیفونه دي خبرې دي هغه نه کیږي هغه برداشت کوي لغندې نو به ان شاء الله کور جوړیږي او مو له پښتنه سي زنا ز پښتوني ز به خزي څنګه خبره مانه ز به غیرت خنه ز دوس نه نه دا غلطه خبره ده خزه دا یو عجز بوټه ده ته ځون حواله کړه ده هغه ته هر خبره مني ته دی بچایو ته دی کور ته دی هر خبره خیال ستي نو څکله دا خبره خیال ستي ته بم دی خیال ستي خا اخلاق ولا خزه په هر چوب نه ګورنوي څلغه دی په داخلو کې خزي خزه به ته گزارا کوي کنه هغه ته په داخله کې برداشت کوي ته به نه برداشت کوي دینه علاوه ته د سفر ملګری ده یا هم ته باندې حقوق دي کاغه بار ملکونو کې عربو کې خلکو سره په سفر باندې دي یا دیزو کې په هاستلو کلیجونو یونیورسيټیو کې دي یا په مدرسو کې دي یا په تبلیغ سفر کې دي غرض څنګه طریقې سره خطو سره سفر کې ملګری ده یا هم ته باندې حق شته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سفر کې بیلت لنو منه فرمایلی ده او سفر کې ملګرو سره ستسید هغه خبرګيري خستل پکور دي هغه ته راحت رسول پکور دي تر دې پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سفر کې سردار اور امیر اور مالک هغه سړی د څنګه د خپل ملګرو خدمت کوي دا اصل کې سردار ده چې هغه خیال ساتي کچیتا کوم سړی د ملګرو خدمت کوي په سفر کې دین زیات اجر اچتا نه مليږي اکثریت زیات اجر مليږي چې تا غ شهید شو نبی دي ته اجر اکثریت دین زیات اجر مليږي ورنه کوم سړی چې د ملګرو نه زیات خدمت کوي خصوصا کوم خلک استرالو کلیجونو کې دي یا په دوبۍ کې دي هغه اکثر په دیرو کې او په استرالو کې دغه کې پندغه شورم دي اکثر لنجي جګړې وي هغه ته لوخه دو چک نکړلو اته نن ټیکاله نه په خاکړي نن د چایني نه یو بل خیال ست خیر دي خبر نشته دا مسلمان د کله به بیمار وي کله به تکلیف وي کله به ستړي ته هغه خیال ست هغه به تو خیال ست دي د زینات بس ټول خیال ست دا غاټه خبره ده زه ټول خیال ست مو د هیڅ ما ست دا ټول غاټه خبره او کومولا دغه ده خیر ده مؤمنان چو سره الله سره کله تعالی سره مؤمنان شي به خبر یې سونی کنه وی په سفر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړه ته صحابه کرام ور سره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور تقسیم کړلو چوته ویل څو زالو لکه چوته ویل څو تاسو چوک ټوکه چوته ویل څو سرمنه وبسه چوته ویل څو تاسو کونی رجمه کې چوته ویل لوخي روغله چوته څه ویلو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل باندې لرګي جمع کول خپل ذمہ باندې وغستلو
او سړی سوچ وکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره لوی نبی هغه خپلې سیمې باندې په سفر کې زوم د یو کور واخیستلو څه حاجي شو د لرګیو رجمه کول نه دي نه دا معلومیږي چې سفر کې یو بل سره لوس پا خوڅول پکور دي دین علاوه نن سبا په دې دور کې موږ ته ګورو چې خلک خیاندو سره ظلم کوي ورونه دي په کور کې مور پلار وي بیا خور سره ظلم نه کوي بیا مور پلار راسي تاسو کوي بعضې ټایم کې مور پلار وفات شي دا ورونه دي ودونه وکي کورونو کې هغه خیاندې څه پیغلې نوست دي دا ورور دا نه ایسي ما په کور کې خور نوسته ده آیا دې ته د پیسو ضرورت ده دې ته د جمو ضرورت ده دو بیموره ده دې ته نوره داسې شیان دي چې هغه زنانو ته ضرورت وي هېڅ تپوس نه کوي نه کور باندې رانوځه په کمرې باندې نوځه ښځه بچای لور زه بس ایمو ضرورت او کور کې دا خور سره نوستې هر شپې جوړي څه که نن مادي وه زه به داسې حالاتو کې نه وه نن مو که پلور وه زه به داسې حالاتو کې نه وه خو چونکې مور مو نشته ده پلور مو نشته ده ورونه یې تپوس بالکل نه کوي ظلم ما کوې د خپلو دغو خویندو د دغو وړو ورونو لږ تپوس کوې کور ته رانوځي خورې څنګه خپه ښه نه یې بیموره ښه نه یې څه ضرورت خو نشته دا تپسونه ونه خپل وکړه ورځې کې دوه ورځو کې درو ورځو کې تو څومره واسطو شته ده ضروري نه ده چې روزانه به خو ته 500 روپۍ کې نه تو څومره واسطو ده لاس ته شل پنځوس ته دوه ورځو بعد درو ورځو بعد ویر کوه بزور نه د میوه راوړله اندي خور ته ویر کا ستې تقسیم کا دې سره به د کور نظام برابر وي افسوس خبره دغه چې نن مو د دغو خبرو خیال نه ساتو نه څنګه ویلي چې موږ درونو ته پښتانه یو څه کله به ته خیاندو خیال نه ساتي جواب خبره چې دا خیاندې نوست وي بیا به تو ښځې سره کاستا کوي دا به تو بچیو سره کاس کوي دا به تو بچیانو سره کاس کوي بیا به هغه د واجنتا درد سر ته جوړ وي بیا بندي خور سره جنگ جګړیا کوي بیا به معاشري کې بذات اوي خلک به ته جرګوتا کینی بیا به در باندې غا کیږي رپټونه به هم در باندې کیږي دویمه خبره دغه چې موږ خپلو ویرونو ورېرو او وندیارو هېڅ خیال هم نه ساتو ورور په دوبۍ کې وي یا ورور په اند ملک کې نن کراچۍ ته لوړ د پېښور ته لوړ د لاهور ته لوړ د پیسې ګټي ته دې ځای کې کور کې مشر جوړ شوی خپله کور نه کوي نه یې وندیاري خیال ساتي نه یې ویاره ورېرې خیال ساتي وایي ټکوي چپېړې ویر کوي ظلم زیاتی کوي خپلې مزې کوي یا تا پیسې ګټي اندي ځون کې خو ورور په بار ده کور ته څه راوړي ښځې ته پیسې آویر کوي بچیو ته پیسې آویر کوي سامان آویر کوي یې وندیاري خیال نه ساتي ویرونو خیال نه ساتي ورېرو خیال نه ساتي خپل خوندونه مزې وړو کوي او څه کله تقسیم خبرې راشي بیا بدمشي کوي زور کوي هېڅ دا نه یې ګټلي کبر زیاتیا کوي نن سبا دا خبرې هم ډېرې عامې دي دا خبرو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي دې نه علاوه موږ ګورو چې پلور بچیو سره ډېره سخته رویه استعمالوي دا خو تو بچای دی تو بدن نه پیدا شوی تو د بدن جز ده لکه څنګه تو باندې خپل بدن ګرون ده ګوته د خوشي وي سر باندې درد وي خېټې باندې درد وي دا بچای تو بدن ده کنه تو جز ده څه ته تکلیف وي تو ته تکلیف وي هغه سره نرمي هغه سره خوږه خبره هغه سره پستا خبره مینی نه ډاکه خبره درنده خبره اندای تو بچای ده سبو نن ته طاقتوري سبب ته بوډاوي انده به تو په کور باندې رسي او که ته سره سختی ته کوي بیا په داسې ټایم کې تو نه مخ وړی څه تو ته به ضرورت وي او بیا به دغو تو خیال نه ساتي او کله کله پلور اندانو منه وکړي څه بچیو په میراث کې خیال نه ساتي کله کوم پلور په ژمدانه باندې یو بچی وفات شولو په کور دغه د خپل ژمدانه کې هغو بچیو ته المسي څه کېږي هغو ته څه ویر کېږي حکومه ننګور کېږي څه ویر کېږي ویرې تو مار نه بعد شریعت هغو دپاره بل حکم متوجه ده بیا تو کوم بچي دي اب دغه ته انم نه حق وید نه کی حق ترفی به وشي به تو خپل بدن ولا کوم جز د اندال مسیل مسیب د سبو سوالونه کوي یا به غلط زینو ته سي سغه دی واجنه به تو نه ما بدنوم وي بي ذات وي دا وټول خبرو خیال ستل پکور دي نو الله تعالی د تاسو مو وټول ته پدی بني عمل کول تو فکر نصیب کی او الله تعالی د تاسو مو وټول مسلمانانو زندگی برابر جوړ کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.